د افغانستان سره په پوله پرتې د خیبر پښتونخوا باجوړ کې پرون مازیګر د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ګوند په غونډه د ځانمرګي برید ذمہواری داعش منلې ده. په برید کې د وجنو شمیره 450 ته رسیدلې ده. داعش نن مطبوعاتو ته په لیګلي بیان کې د ځانمرګي برید ذمہواری منلې او د ځانمرګي برید کوونکي عکس خور کړی دی. باجوړ کې دا لومړی ځل نه دی چې داعش د جمعیت علماء اسلام فی په غونډه د ځانمرګي برید ذمہواری منلې ده. لدی وړاندې هم داعش د یاد مذهبي سیاسي ګوند د ګڼو ځایي مشرانو او غړو د وجلو ذمہواری منلې ده. خیبر پښتونخوا کې د سی ټي ډي پولیس مشر اډیشنل انسپکټر جنرال شوکت عباس په باجوړ کې د پیه پځه مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې په ځانمرګي برید کې 450 کسان وجل شوي او د شپږ سلويخ وجل شو پیژنګلو شوی ده. هغه ویل چې په پیه کې 83 کسان جوړل شوي وو. پولیس افسر زیاته کړه چې تر اوسه پورې پلټونو کې معلومه شوی چې دا ځانمرګي بریدو دوی ته د پیه د زینا بال بیرنګان او نور مواد ترلاسه شوي دي او ځانمرګي بریدو خو چې ځانمرګي په پیژنګلو کار روان دي وخت باخلي فارنزیک کې به معلوم شي. هغه زیاته کړه چې د دوی د اندازې تر مخ د لسونه تر 1200 کیلوګرام پورې مواد په چودنه کې کارول شوي دي. د پولیس افسر په خبره دا به د وخت نه وړاندې ویل وی خو پلټنې روان دي او اندازې سم روانه ده چې چا دغه برید کړی دی خو د وخت نه وړاندې په مطبوعاتو سنشي ویلي چې د تنظیم نوم یا خلکو نوم واخلي. خو ول چې تر اوسه پورې د پیه په تړو هیڅ څوک نه دی گرفتار کړی شوی. د خیبر پښتونخوا پولیسو داوا کړی چې د سی سی ټي وي کیمرې ویډیوز ترلاسه کولی شي چې د مبینه خودکش معلومات شي او د پیه په ابتدایي تحقیقاتو کې د داعش خراسان د ککړتیا لاسکاری. سی ټي ډي پولیس د ترهګرۍ وجنو د مادو لاندې د ځانمرګي برید مقدمه د نامعلومه ترهګرو په ضد درج کړې ده. د باجوړ روغتون ام اس ډاکټر لیاقت علي نن وویل چې تر اوسه پورې دوی ته ټول یو کم اتیا جوبل ورغلي او 15 سلويخ وجنې نوموړي تایید کړي دي. خو وویل چې ځینې مړي دا سیدي چې هغه د پیه د زین خلکو وړي دي او زیاته یې کړه چې د مړو شمیره د 50 نه زیاته ده. ډاکټر لیاقت علي وویل چې ځینې جوبل پوزي روغتون او ځینې د تیمرګي روغتون ته منتقل کړي شوی دي. امریکای سعودي عرب او د پاکستان سیاستوال د باجوړ پیه په کلکه غندلې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د باجوړ په ښار کې د جمعیت علماء اسلام فی په غونډه د برید څومره غندنه وشي کمه ده. هغه په ټوئیټر ویلي چې په سیاسي ګوندونو د حملو څخه واضحه ده چې دښمن پاکستان کې د جمهوریت نظام مخالف دی خو د دې به قطعاً اجازه ورنکړي شي. هغه ویلي چې د پیه ذمہوار به په ګوته کړي شي او قرار واقعي سزا به ورته ورکړي شي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې پاکستان قوم قانون ناپیژ کوونکې ادارې او زموږ محافظ به د دښمن داسې ناوړه خطکنډې کله کامیابېدو ته نه پرېږدي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د افغانستان